احمد شهزاد د پاکستان ټیم حواله سره یو بیان جاری کړی دی. کم سکواډ چې د انګلند خلاف اناونس شوی دی په هغه سکواډ باندې احمد شهزاد ویلي دي چې په دې سکواډ کې د پاکستان کرکټ بورډ چې کوم دی هغه صرف غټو نمونو سره روان دی، لکه صرف د غټ نمونه په سکواډ کې شاملای، نور ګوري نه چې دغه کلاړي پرفارم کوي کنه. د خبرې سره صحاده پورې زم اګری کېږم، مکمل د احمد شهزاد بیان د سره جاری کوم شریک کوم، هغه نه پس پتا سم کمنټ کوي چې آیا دیږي کې احمد شهزاد په حق دی کنه. احمد شهزاد الریډي د پاکستان په کلاړیانو تنقید کوي، خو غزان له یو خبره ده چې یو پازیټیو پوینټ رانیسي نه به مونږ هم ډیسکس کوو. احمد شهزاد ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ چې کوم دی هغه اوماغه کلاړیانو سره زی کم چې د پاکستان غټ نمونه دي. اوس دغه کلاړیان پرفارم نه کوي، دغه کلاړیان انجرډ دي، د دې خیال پاکستان کرکټ بورډ نه ساتي، خو وایي چې صرف په ټیم کې غټ کلاړیان لکه شاهین افریدي، نسیم شاه، بابر اعظم، رضوان، شان مسعود، فخر زمان، دغه غټ کلاړیانو نمونه په ټیم کې موجود وي، بقایا د پرفارمنس نه کوي یا د انجری وي، هغه سره د پاکستان کرکټ بورډ سره کار نشته، خو دوی صرف غټ نمونه سره زی. او چیمپئن ټرافي کومه چې پاکستان وای په 2017 کې ګټلې و، نو هغه د ینګ ټیم، د ینګ کلاډیانو ټیمو او د زړو د سینیئر کلاډیانو یو کمبینیشن نه ټیم جوړو. هغه ټیم کې ملک او حافظ او سرفراز دا پکې سینیئر کلاډیانو او دینه علاوه ور سره جونیئر کلاډیانو کې فخر زمان هغه ټیم کې نوې راغلو، شاداب خان نوې راغلو، بابر اعظم، لکه د سینیئر او د جونیئر کمبینیشن نه یو ټیم جوړو، نو هغه ټیم موږ له چیمپئن ټرافي ګټلې و. دا بیان چې کوم دی احمد شهزاد جاری کړی دی، حقیقت خبره کړې ده، ځکه هغه ټیم کې چې کوم جونیئر کلاډیانو ډیر ښه پرفارمنس کړو، فخر زمان په چیمپئن ټرافي کې ښه پرفارمنس کړو، انډیا خلاف سنچري واخلې و، ساوث افریقا خلاف 50 واخلې و، هغه نه مخکې میچ کې تقریبا 47 سکور کړو په چیمپئن ټرافي 2017 خبره زکم. شاداب خان پکې زبردست بالینګ کړو، نوې کلاډیان هغه ټیم کې د ینګ کلاډیانو نوې راغلي و جیب ټیم ته. نو زه احمد شهزاد ویلي دي چې تاسو غټ نمونه پسې مده پاکستان کرکټ بورډ ته ویلي دي چې غټ نمونه پسې مده، غټ نمونه کې رستا کلاډیان پرفارمنس نه کوي. شاهین افریدي رستا انجرډ دی او ته ماغه په سکواډ کې ورچې په کار دره چې شاهین افریدي په فټنس باندې تاسو کار وکړي، د شاهین افریدي انجری تاسو ریکور کړئ. شاهین افریدي 2022 نه پس هغه رنګ پرفارمنس نه دی ورکړی څنګه چې هغه 2021 او 2020 کې ورکړو. هغه نه پس د شاهین افریدي هغه رنګ پرفارمنس نه دراغله، داغه پیس کې روز تر وده تنزلی راځي، داغه پیس روز تر وده کمیږي، خو وجه بدای چې هغه به انجرډ وي، داغه رن اپ کې به فرقي، داغه پیس چې کمیږي سنه سو وجه به داغه د انجری په وجه باندې به کمیږي، نه څه خو نه کمیږي پیس ویریشن داغه هغه رنګ نشته دی. ښه حارث رؤف چې کم دی دنه علاوه نور هم کې لړیان دي چې سره د فټنس مسایل دي، خو ما غټ کې لړیان وای تاسو په سکواډ کې ورچولې دی، په ځای وای تاسو ینګ کې لړیان له موقع ورکړي، هغه ینګ کې لړیان به سینیئر دان سره کېری کی. نو د احمد شهزاد دا خبره دا پوری ټیک ده، ټیک ځکه ده چې یو کلاډي انجر دی هغه رنګ پرفارمنس نشي ورکولې، نو هغه ډېر هم غټ کلاډي هغه ریسټ پکار دی، هغه په خپل انجری باندې کار پکار دی. لکه تاسو ګورئ د انډیا غټ کلاډي وي بومرا وي، خو چې د کمزوري خلاف میچ هغه ریسټ ورکي. محمد شامی په ریسټ باندې دی، خو کلاډیان هغه په ریسټ باندې وساتي چې په اهم میچ کې هغه انجرډ کیږي نه، او په اهم میچ کې بیا ما کلاډیان راشي هغه له میچ وګټي. نو دا د احمد شهزاد سره بیان تاسو ورسره اګری کیږئ کنه، کمنټ کې را سره خپل رائے ضرور شریک کړئ. والسلام.